تاوي كنا يو صدق ته دي موصوف حكم ده ندي سره کوم تفسیر ته کوم دي سره برابر ده مطابقه حكم مطابقه نو دا صدق الحكم كنا صدق الحكم او مطابقه الحكم حقية الحكم حقيته كذا او دي مطابقة الواقع اياه ندلت دا مطابقة دي فاعل واقع ده او دلت دا حقية فاعل سوق ده وهم دي كم ده ودد دي كم ده فيه اما جاي سنة ده خده پورا خده حقية صفت ده چا ده ايه لذا تشترك علم زيد ده علم ده چا صفت شو ده زيد ده علم زيد كمال عمر كمال ده عمر صفت ده ده فديه وديه دولو كي ديه هو حمل بهو يعني هو ده ده هو ده غير ده ده بلشا فرقين ده بلشا فرقين ده لكن اتحاد راتلشي حمل هو عبارة دي اتحاد ذاتنا اتحاد شانا واتحاد في ذاته فكذا ده يوم چا صفته وده ده سو ده بل چا صفته نو حقیقت ده چا صفت شو ده حکم او مطابقت صفات ده واقع تسنى دي که اتحاد حمل هو فحشك تماوي ما جواب څنګه وکړو ما جواب دا وکړو راغی ګوره ځان پوهه دا مطابقت د تعلق د سره هم دی تعلق دا نمبر 1 د تعلق د سره هم دی ایاه وسوک دی حکم دا تعلق سره دا تعلق نمبر 2 دو تعلق دی نه او یا ساده دا د مفهوم مرکب اسو مرکب نشو لکه د تعلق د سره شو د تعلق د ترکیب شو کنه خوشې به ګوره چې دا صفت د ګرځول له په دې کې منظور نظر هغه تعلق ثاني دی تعلق څه کم دی دا مطابقت تعلق د حکم سره دی نه او دلته د حقیقت صفت حکم دی او دلته داشته دلته څه دا خبر دې څنګه کته ګورئ اوري ويقولنا فإن مفهوم قولنا متويا وصف للحكم وصف صح وتجري باعتبار التعلق الثاني لأنه قد تعلق بأمرين تعلق بالواقع وتعلق بالحكم فقد نظر لما جعل هذه المطابقة تعريفا للحقية والحقية صفة الحكم وهذه صفة الواقع ولكن أنت لا تنظر هذه له تعلق بالواقع فله تعلق بالحكم أيضا هذا تعلق أول وهذا تعلق ثاني وكونه تعريفا له قد نظر فيه إلى التعلق الثاني شاته پکې نظر شه ده ته خو به مستو مور کنه تا ما څه ولې پرانه خواړو الا انه سو دا دفع اعتراض ده چې هر کله د شو نو بیا د دې نه چې غدا ورسوک ته د چا صفت شي نو بیا داغه نه مشتقی راخی کنه علم چې د صفت شي نو خلق زه عالمون نه وي سمع چې د صفت شي نو د خلق سامعون نه وي اکل چې د صفت شي نو د خلق اکلون نه وي نو چې دا هغه صفت ده نو خلق بیا دلته چې غد اسم فاعل ولې نه وي وای چې غد اسم فاعل په هغه مصدر کې ویل کېږي چې کم مفهوم مفرد ها صحیح ادم مفهوم مفرد ده که مفهوم مرکب ده الا انه مگر عذر ده تکوما دا عذر کوي ها چې دا مفهوم مرکب ده نو فلا يشتق منه له صفه ددن اشتقاق د صفت نه کیږي هغه اشتقاق د صفت کیږي هغه صفت صحیح
لکه علم د دې چې په ذات القائم دی نو دا غینه موږ مستقل او باسو چې عالمون دی ولې هغه کوم چې هغه صفت مفرده ده صفت مرکبه دی وای دا خبره به دا خبر چې تا وکړه ته خیالي کنه او دا د چا د قول توجیه وکړه برا دفتا صفتازانی زبر دا خبر استعاله منما خیالي چې دا ته مؤیده کې وای زبر دمر کارو کما چې ستاره به يحکما څنګه به دې يحکما دقه کار کړل هم دې مصنف څا دې مصنف په کوم کې کار کړل دی په متول کې چې شرح د چا ده د تلخیص المفتاح دا ګوره البته د دلالت تعریف کوي دلالت سو لفظي ويفهم اللفظ فهم المعنى سو یلتا ورزتا په قسم باندې پوهم او رضا عبارت لکه صحیح را نقل کما اورې پوښې په چې ما او ته خراب نشو ګوره لفظي دلالت لفظي وضعي هغه تعریف کوي اورې بچا کې په متول کې پوښې کنه او دا د فهم د معنا ده من اللفظ فهم المعنى من اللفظ څه شو وصلت په دمانه ویراله پکې کېوته او ډنډ پکې پریوته تا نه زړه تاسو کومه دا دلالت خو دا دلالت صفت د لفظ ده اېله زمونږ نن سبق کوم څه تعظیم کې روانو خدای دې ته چې دا دلالت صفت څه ده دا صفت د دلالت د لفظ کوي او بچا کې کته په معنا باندې کوي نو دا دلالت صفت د لفظ ده او تا د دې دلالت تعریف په فهم سره وکړه تا تاسو کوم دا فهم بیا یا بدا دا مبني للفاعل له یا بدا مبني للمفعول له دا اعتراض به شکل له که مبني للفاعل له نو فهم بیا صفت د فاهم ده څه چاره نو دا صفت بیا تا د دې چې صفت تعریف په ولو کو چې هغه صفت د لفظ ده دا چې شو له واپس دقه دا صفت د چاره دا فهم او دا دلالت صفت د چاره د لفظ د دې تعریف ته بده سم نشي کوله او دام حمل به هو ده حمل به هو کې دا ده هو دا ده نو دا څنګه دا شو چې د دې موصوف یو دی د موصوف بل له نو څنګه دا ده او کدا مبني ساغله للمفعول له نو بیا دا فهم په معنا د انفهام شو او انفهام کېږي د معنا دا انفهام د څه صفت ده دا د معنی نو بیا غو مفهومیت ته ګوره دلته د دې فهم کدا مصدر من فایشي نو فاهمیت ته او چې دا فهم په معنا د مبني المفعول شي بیا مفهوم متى مبني الفاعل مبني المفعول ما ګوره کله چې د فاعل د فعل د فاعل صادر شي کله نسبت کیږي چې کوم ده سو د پر د نسبت دي یو نسبت فاعل ته بل نسبت مفعول ته ده نسبت فاعل ته صدورن ده او نسبت د مفعول ته وقوعا او قبولا ده او توشه نو کله چې نسبت د فاعل ته وشي وستانه تاسو کومه چې کې به بل فعل فاعل ته نسبت وي یا په کې بل فعل فاعل ته نسبت نه که بل فعل په کې فاعل ته نسبت وو دې ته مصدر بل فعل په کې نسبت فاعل ته وو یعنی دې چې ټکه په دې کې لګیدل چې دا غیر پته لګي چې د دې نسبت چاته فاعل سره اجي مصدر من حيث المصدر دغه چې کوم دی کنه دغه فاعل سره تعلق دی مفعول سره تعلق دی پته نه لګي څه علم نو وې د دې تعلق د عالم سره نه معلوم سره نه او علم ته دا نه چې تعلق بالفعل تعلق د چا سره دی او کله چې دې یو کلمه په دې کې زیاته شي اوس د دې علم سره عالمیت وایي سوى ان ده علم تفسير شي بعالميت سره وکي دا څه شو دا مصدر مبني للفاعل شو عالميت کنه دا علم بعالم پر قائم ده یعنی عالميت کنه وش کنه دا مصدر ده خو دې یا تم دا ولا کوله نو نسبت چاته وشو وا او نو دلته کې بدايات غره چې کم مصدر د دې نسبت فاعل ته شوی راشه چې ښکارای کما نو د دې مصدر په بل مصدر سره تعبیر وکا هغه دا چې د در تعبیر په اسم فاعل سره وکا او یا تا سره د مصدر یو لګو څه ته وایي عالمیه حمد نه حمد د تعلق د حامد سره محمود سره او حمدن دا نه خي چې ما تعلق د چا سره ده تو دا کار کوي چې د تعلق د چا سره ده فاعل سره ده
دې حمدن مصدر دی یو بل مصدر دی حامدیه څوک هغه طریقه ده چې اسم فاعل براوړي څه براوړي او یا تا مصدر یې بسروړي نو دا اسم فاعل به کاری کې نسبت فاعل سره او دا یا تا مصدر یې سره واپس حذف شي مصدر شي او دې ته مصدر مبني للفاعل و یا ساته او دا شان چې ته حمدن راغلی او د حمدن تعلق لکه څنګه چې د فاعل سره دی د دې حمدن تعلق د مفعول د چا تعریف چې تکه محمود اوري چې ته چې د دې تعلق او دا ښکار کې چې د نسبت هغه ته شوی دی د دې تعبیر په صيغه د اسم مفعول سره وکړه او صيغه د اسم مفعول د حمدن څوک دی محمودن دی او یا تا مصدر یې سره وکړه هو یا محمودیه هو څه دا قانون الذکا د دې ځان ته مونږ وایو ک بالفعل په نسبت فاعل ته وو هغه د مصدر مبني الفاعل وایو او دا غي طریقه ده چې څنګه الفاعل یا تا مصدر یې سره لګوا هو یا حامدیه او چې او کو بالفعل په نسبت چاته نو ها فاعل ته نو پوښې به یا صلاحیت پکښتا یا بګنشتا کو بالفعل په نسبت فاعل ته وو کنه نه چې نو پکې خو صلاحیت پکې وو هغه ته مصدر معلوم وو سوري او چې پکې د سر نه صلاحیت هم نو لکه څنګه چې بالفعل منصوب هغه ته نه وي صلاحیت پکې هم نشتا هغه ته حاصل بالمصدر المعلوم او دغه شان د قصه په بل کې موکا پچا کې مصدر مجهول مصدر مبني المفعول مصدر مجهول او حاصل بالمصدر المجهول بدقه طریقې سره على هذا المنوال زبنا نحو هذا خبره پوهه وګوره دا فهم او همیشه چې مصدر راشي نو څنګه به څوک تاسو کوي د فاعل څوک دی دا مصدر معلوم دی که مصدر وګوره چې نسبت پکې اوس نو کله دې مصدر چاته د دې نسبت چاته فاعل ته شي د دې ترجمه فاعلیت سره کوه او کله دې نسبت مفهوم مبني مفعول د چا سره کوه نو فاعلیت د چا صفت ته اوس نه بیا د تعریف په سره مکوه او کله مفهومیت صفت ته چا شي او کله مصدر مبني المفعول لري نو مفهوم کیږي معنا دا مفهوم کیږي د لفظ مسوق معنا نو بیا صفت د معنا ده نو بیا صفت د لفظ نشو نوراله پکې کې وته ګنده په تبتزنی ګړې وړې دی ویلې دي راشه ګورې چې څنګه قصې شروع دي البته وایي په کوم ځای کې په متول کې دغه د روزي وزي تلاش وایي په ځان په خبره باندې پوکا نو دا شی وایي هلته بیا موږ وایي دې موږ جواب کو فهم المعنى من اللفظ وای د دو تعلق دي یو تعلق د سره ده او یو تعلق هغه ده څه تلفظ سره ده لأن هي دلته تعلق د مطابقت د چا سره د حکم سره او دلته تعلق د چا سره ده چې د لفظ سره تعلق شو نو دا د دې تعلق د وجنه دا د دې تفسیر وکړو د دلالت په ځای کې دا صفت د لفظ ده نو دا صفت د لفظ ده ولې په اعتبار د تعلق ثاني سره هغه څنګه جواب ورکړل شو کذا قال دا زنه یم یوازې دی وای کذا دغه شانته افاد الشارح هم دا خبره کړې ده چې نظائره په دې قسمه د په نظر کې او دغه نظائر دي ځکه تم د خجن دی وی چې دا خو تاسو خبرې کړې ته ډېر عمیق سړی ټول کتابونه دي کتلې نو متول د هر څه خبره او ډېر خسته خبره دی وکړه ماشاء الله جزاك الله خيرا یا تفتزان خوشې بیا اخیالي چالي جزاك الله خيرا خو دې دلته کې وو تابع الته متول چې کوم دی تا متول پر نه کتلې او متول پر وګوره کنه متول سره هاشم وګوره غل پاس به څوک لپاس پروت دی سید شریف جرجانی دنیا ورانه دنیا دومره خون بدل درکې خو چې څوک متول وای سره د میرا سره د چا او بیروت چاپ کو بیروت ته چاپ کین وای څوک بیروت ته چاپ کین وای څوک یو تنه نیمه دی بس ما واغ به طالبان دي صفاتو کو طالبان نه پټ ما دغه قصه طالبانو ته وکړه دې طالبان کې وسړي او د باز فضلا او مراد چې سید شریف جرجانی ده هاونا کلام طویل دلته یو وګت کلام ده حاصل داغه حمل مثلی علی التسامح فی العباره حمل د مثل د دې دې کو د مثل ده دا ټول حمله په تسامح باندې په عبارت کې بناء علی ظهور المعنى التوی وی دا اعتراض مکوا سید شریف جرجانی وی څو
اعتراض مکوا وې ځکه معنا ښکار ده ولې تړون دی چې دلته چې دا مطابقت دغه چې دا حقیقت صفت د حکم جوړوم او بیا چې رستو مطابقت او مطابقت ښکارا بډاګه د واقع صفت ده نو تړون دې ته رستو حکم نه خو دې ته تسامح وایي تسامح دې ته وایي ګوره چې په شي خپوه شي او غږ پیونه کې په شي څه پوه شي لکه سړی ته پوهېږي چې دا زه طالبین یم چې کتاب نه ګوري یا شي نه مته موبایل نه غستی خو زه ځم زه پرېږده نو سړی شرمې اوس زه دې تسامح کوم واورم تسامح څه وایي دې ته بس اورې بس لکه مطلب دا دی چې هغې ورته زه دغه ونه کړم او پرې واورم بس نو دا شانتې دا خو دا یې ښه پې پوه او دغه چا چې د مطابقت المعنا ته هغې تعریف کړلی چې دا صفت د چا دی اصل کې پکار ده چې دا صفت د چا شي چې هغه صفت د حکم دی چې دی به صفت د حکم شي خو بیا یې هم د دې نه سترګې واړولې او واقع ته بیا هم دغه وکړو ولې دی پوهېده چې خلک معنا ښکاره ده چې وروسته د دې سره یې د حکم شته نو دا اعتراض د سر نه نو په کار نه دی دا په تسامح باندې بنا دی څوک وایي دا وایي که نه یار دغه وایي او دا خبره دا په تسامح دی بنا لازول معنا ښکاره ده چې د دې تعلق د چا سره دی که د واقع سره دی نو تعلق د حکم سره دی نو یو فالمعانا ها هنا نو معنا څه شوه کون د حکم دی ما تاسو سره کون لیکلی یعنی کون الحکم د دې مطلب چې کېدل دی کېدل د دې حکم شو بحيث په دې سره یطابقه الواقع د دې مطابقت نه یطابقو راوباسه او د یطابقو فاعل څوک څنګه واقع کا او تفسیر كون الحكم ايده كون الحكم بحيث دلته بحيث بروزي يطابقه او دا كون حكم دغه مطلب ته راوځي نو دا كون الحكم نو الته حقیقتهم د حکم صفته او كون هم د شاته صفته د حکم صفته دا به کې بڑا پروت دی دا چا ویلي صحیح ویلي کنه څه وایي ټول پیدا کوي پوښې په او دې دا ویلي مې زه به راوړم نو یې نشته